الرحمن الرحيم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. کده یو پنځپیري سره د سلفي سره د وهابي سره تبلیغي سره د دغه عثمانیانو سره که د الله د قرآن اټکر خبره درته کوله ته به دغه آیاتو ته پیښې دا سپاره د شلمه سورت اتویستم آیات 55 څه ورته وایي وإذا سمعوا کله چې ته واورې د دغه عثمانیانو سره چې شیطان مسلمان دی دا عثمانیان وایي د ماشوم دپاره جهنم دی دغه وایي چې تی به هر حدیث منې حدیث نه دي دا روایتونه دي روایت دې ته وایي چې ته د چا خبره بې او تحقیق منې نو څه ورته وایي وإذا سمعوا کله چې تی واورې اللغو بېهوده خبره دا بېهوده خبره ده چې شیطان من الله پاک تر ورځې تر قیامته پورې لعنت کړي دی دا مسلمان طلاق دی رب وایي چې یوارې نشاط ورته وکړه بیا بستره ور جلا کړه بیا څه ووه ثالثان راوله ایز ور غسل کړه دی وایه پرېوځي به نو د جاهل زو په کوم آیات کې دي ته پیش کړه ستا پلار هلکه پیش کړي او پر مسجد دې لیکلی دي توحید ټرست دا خو بیا مسجد نسته دا خو بیا ستا د فرقې عبادتخانه شوله لکه د هندوانو او د سیکانو نو اوس ووایي عارضو مخ واړوه الله یې مخ ځینې واړوه دا جاهلانو ته مخ واړوه عارضو مخ واړوه عارضو هغه مخ اړوي عنه د دانه وقالو وایي دي لنا زموږ دپاره اعمالنا زموږ عملونه دي ولکم ستاسو دپاره اعمالکم ستاسو عملونه دي که د ده څه دی خبره واورې چې د الله د قرآن خلاف وي بس ورته وروره ستا دپاره ستا عمل دی زما دپاره زما عمل دی زما پر قرآن ایمان دی ستا پر منګلوتو روایتو د کیپټن ډاکټر عثماني صاحب پر مزاریه میلې به ستا ایمان دی هغه هر علي کتاب په واخې د مرګ پر مرګ د ایمان اوړي نو اوس وایي سلام علیکم سلام دی پر تا باندې معنا تا ته د الله هدایت وکړي که به چیرې هدایت وي لا نبتغي موږ نه غواړو زه نه غواړم موږ نه غواړو الجاهلینه د جاهلانو سره بس جاهل پر بخاري ایمان دی د الله تر قرآن په هغه ایمان بیا په هغه کې هم سوچ نه کوي وایي که دې پخې غوښې وخوړې او دست دې مات د اوښ غوښه دې وخوړه او دست دې مات هلته وایي چې بولې چې حلالې دي دلته حلال شی وخورې ستا او دست ماتېږي نو دا ستا دین دی وایي که دې د کور والا سره امبستري وکړه اوبه نه ووتلې پر تا غسل نسته نو د جاهلو زو دا رقمه خبرې لیکلي او بیا لیکلي دي بخاري چې د قرآن آخریني دوه موضتین دا د الله د دې کتاب حصه نه ده نو چې د الله د دې حصه نه شي د قرآن بیا نو ولې موږ په دې قرآن کې لیکلی نو دا ټوله منګلتې خبرې دي نو اوس وایي وقالو دوی وایي چې ان نتبعو موږ منل کوو الهدا د هدایت ما کله تا سره دوی وایي که چیرې موږ منل وکړو ستا د هدایت دا کتاب دا کتاب ستا ما کله تا سره نو تخفف موږ به پورته کړي من ارضنا د دې ځمکې او د سره څخه که موږ خالي د الله قرآن ومنو دغه دیوبندیان بریلیان کپټنان به موږ مړه کړي په هغه زمانه کې ویلو چې ای نبي که موږ دا خبرې ومنو دغه یهودان نصارا موږ وژني د مځکې د سر مې اخلي الله ورته وایي اولم نمکن څه موږ دې ته ځای نه دی درکړی اولم نمکن څه موږ ځای نه دی ورکړی لهم دې ته حرمن هم آمنن دا همن ځای چې حرام دی چې مکه د الله د امر ځای درکړی دی دوی د تیسه بیریږي اوس به په دا مسجد کې یو پی وي
دي هغه د څونه ډېر دي خو بیا هم په زړه کې وام لري موږ ته به د هېچا نه ویرېږو د یو رب نه به ویرېږو دا مسجد دی پر دې کې به موږ لمونځونه کوو دا د مسلمانانو دپاره جوړ شوی دا د بل مسلک دپاره نه جوړ شوی پر دې موږ د حنیف صاحب سره وعده کړې ده چې موږ به مسلکي نه یو موږ ځان ته به نوم نه ایږو زموږ نوم به وي مسلمان ول ټیک دی اوس دې ځان ته نوم کېښی توحید ټرست په حکومت کې رجسټر شو نو چې رجسټر شولو په دې مسجد کې بیا بل څوک لمونځ نشي کولی نه د خپله ځان روایات ویلی شي نه اذان ویلی شي د دې اجازت نه وي مسجد چې د ټولو مسلمانانو د طرف اعلان دی حی علی الصلاة علی الفلاح راسې د الله کور لره د الله په کور کې کامیابي حاصله کړي یو آیات یې زه د یوه آیات ته کولی شي بل دا وعده سره شی چې پنځه وخته لمونځ خالي د عبدالجبار نه دی ټکه چې عبدالجبار وکړي یو لمونځ به عبدالجبار ورکړي د سهار د دویم ماپښین لمونځ به عبدالرب ورکوي او د مازدیګر د به نوح ورکوي د ماښام د به محمد ورکوي د ماخستن د به دغه ورکوي کوم ورکوي او د جمعې د ورځې به شالک ورکوي دا رقم دغه وعدې سوي دي دا قرآن به هر یو بیانوي دوی د هغه څخه واوښتو کافران شو مرتدین دوی موږ ته وایي مرتد هغه ته چې ته د الله د قرآن انکار شي او د نبي څخه انکار شي بیا ته مرتد موږ د دوی بېماني پرېښوله د دوی هغه د الله د قرآن خلاف خبرې پرېښول دوی وایي ته مرتد دوی چې دي چې پر موږ فتوا لګوي مرتد دوی په خپله مرتدین چې د الله قرآن نه مني نو ورته وایي یجبا الی د دوی خواته راوړل کېږي ثمرات میوې ورسه په دې مکه کې رنګارنګ میوې پرتې غرونه دي چې ستا زړه غواړي الله یاسس چې په امن کې یاست چې له د هرې علاقې سره رنګارنګ میوې راځي موږ په خوب نه لیدلي حالته راځي د دا چین من سره راځي کل شی د هر قسم شیان رزق دپاره د خوراک من لدن الله زموږ له جانبه ولكن دون خبر اکثر و اکثر د خلکو چې دي لا یعلمون نه پوهېږي الله دا نه پوهېږي په چیز باندې د الله په قرآن نه پوهېږي نو چې نه پوهېږي نو څه به وشي رب کائنات الا ان الذي بشک هغه ذات چې الله دی فرض علیک فرض کړی دی پر تا باندې القرآن قرآن دا قرآن پر هر مسلمان لکه لمونځ چې فرض دی لمونځ کوي بیمانان په یو حرف نه پوهېږي د الله قرآن وایي پر تا باندې واجب دی فرض دی لیکن دی د الله فرض نه مني د هغه صورت القصص آیات پنځه الله وایي ان الذي بشک هغه الله فرض کړی دی د دې احکام د دې حلال و حرام علیک القرآن پر تا باندې ای پیغمبر صلی د دې کتاب چې بار بار ویلو والا دی لرادک موږ به تا راواپس کوو الی معاد واخبر دې ته چې مکه ده تیب شاخص دی ادم الدین اداس مکې سمجھ برته برازي نو قل ورته ربي رب زما نو قل ورته ربي رب زما چې دی عالم شپو د مرپاغه چا باندې جا چاغه راتګ وکي وی کی بالهدى د هدایت سره د الله په قرآن عمل وکي ومن هغه څوک ومن هو څوک دی فی ضلال په ګمراهۍ کې مبین ښکاره ګمراه کافر هغه دی چې د الله د قرآن څخه مخ اړوي دا کافر لعنتي دی نو اوس وایي دی وایي چې زه آیاتي یم ته مماتي رب څه وایي کل شی هالک هر شی چې دی هغه ختم کېدونکی دی انبیا د آدم په اولاد کې آدم وایي و خاورې ته الله قرآن کې چې څه شي انسانان ما د خاورې پیدا کوي په خاورې کې به خاورې کېږي چې څوک وایي زه آیاتي یم دام کافر څوک وایي چې او نبي علیه السلام د غیب پروت دي بدن نه د خرڅ دام کافر دي دا د الله د دې کتابو څخه د آیاتو څخه انکار دي کل شین هر شی هالک علی کېدونکي دي ختم کېدونکي دي الا وجه مگر یو د الله ذات یو د الله ذات الله ولې پاتې کېږي الله لا اله الا هو الحی القیوم
الله ژوندی دی د ټولې دنیا انتظام په خپله چلي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین